په موبایل کې خو زموږ سره قسمه قسم اپلیکیشن وي خو ځینې داسې اپلیکیشن چې زموږ هرې ډیټا ته چې دی هغه اپلیکیشن ځان رسوي ځکه موږ ولې اجازت دغه ورکړی نه اپلیکیشن چې موږ رالوډ کړو نو زموږ نه هلته کې اجازت غواړي نو موږ هغې ته هر سره چې دی هغه الاو کړي نو هغه زموږ هرې ډیټا ته چې دی ځان رسولی شي نو اکثر هغه زموږ ډیټا چې دی دغه پټوي لکه زموږ تصویران ویډیوګان شو یا موږ اکثر په موبایل کې سرچ وکړو نو د هغې هغه مناسب اشتهارات چې دي هغه هم موږ ته راځي نو دغه اجازت چې موږ ورکړی نو دا موږ ختمولی هم شو لکه اوس یو اپلیکیشن تاسو د ټلیفون لپاره راوچت کړو نو خالي تاسو د ټلیفون اجازت ولا ورکوئ د کیمرې د فایلونو د دې اجازت ولا مه ورکوئ یا د خپل لوکیشن اجازت چې دی دا ولا مه ورکوئ خو چې د څه لپاره یو اپلیکیشن رالوډ کړئ نو هغه اجازت ورکوئ زیاتکر د هغه اپلیکیشن کم چې موږ په اے پی کې فایل کې رالوډ کړو لکه پلی سټور کې چې کم اپلیکیشن نه او موږ یې د ګوګل نه رالوډ کړو ځکه چې پلی سټور کې چې دی هغې له اجازت نه ورکوي نو دا په ګوګل کې پراته نو موږ یې د هغه ځای نه چې دی په اے پی کې فایل کې رالوډ کوو او په خپل موبایل کې ساتو نو دغه اپلیکیشن چې دی دا زیاتکر زموږ نه ډیټا چې دا پټوي نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې د دې نه به دا اجازت څنګه ختموي چې دا زموږ دغه هر سره ته چې دی نشي رسېدلی لکه کومه ډیټا چې دا چې هغې ته نه ورسي چې موږ د سره لپاره اپلیکیشن نه لوډ کړی او د هغه شي اجازت ولا موږ ورکوو باقي کار ته چې دی هغه په خپل موبایل کې نه پرېږدو نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوو موبایل سکرین ته رالو موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شانې به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې به وګورئ ایپس تاسو ته ښکارېږي به د سکرین باندې ایپس ښکارېږي که ایپس نه کېدای شي تاسو په هغې کې ورته اپلیکیشن لیکلی نو تاسو به خالي ایپس سرچ کوئ چې سرچ کوئ نو تاسو ته به دا ایپس راشي او دا به ځان سره داسې کولاو کوئ چې دا یو څنګه کولاو کړو نو تاسو به دې مخته راشئ دلته که بیا ایپس چې لیکلی دی لومړنی اپشن چې دی دا به کولاو کوئ که ستاسو د موبایل سافټویر زموږ د دې په شانتي نو دغه شانتې به کولاویږي نو دغه شانتې به دا ایپس چې دی دا به کولاو کوئ نو دا به لږ سرچ کوئ ستاسو هغه اپلیکیشن چې دی دا به راولي ستاسو په موبایل کې چې څه اپلیکیشن وي هغه ټول اپلیکیشن به په دې ځای کې تاسو ته شو کېږي لکه که دا تاسو وینئ زموږ د موبایل څه اپلیکیشن چې دي هغه په دې ځای کې موږ ته شو کېږي نو دغه شان به خپل اپلیکیشن راوړئ ستاسو سره چې کوم لوکل اپلیکیشن وي لوکل اپلیکیشن او تاسو وایئ چې موږ د دې نه هغه اجازت چې دی دا ختمو چې دا زموږ دغه شیانو ته چې دی نه وررسي لکه اوس زموږ سره د ایکس ایس کیمره چې دا موږ د ځان سره کولاوو دا زموږ سره کیمره ده د کیمرې کار کوي نو دلته کې پرمیشن به تاسو ته ښکارېږي له پاسه نه د لاندې پرمیشن لیکلی دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوي چې دا یو کولاو کړو نو دې دلته کې اوس چې دی دا صرف د کیمرې دپاره دی زموږ سره د کیمرې دپاره دی نو دلته که موږ دا کیمره وو او دا کیمره چې دی دا به خالي الاو کړو دا اوس موږ الاو کړه خالي نو دې له موږ خالي د کیمرې اجازت ورکړو که تاسو نه کوئ اجازت نه ورکوئ نو لاندې به د اخرني ځای باندې چې دی په دې باندې به یې په خپله پرېږدئ لکه زموږ دا خو د کیمرې اپلیکیشن دی نو د کیمرې موږ اجازت ورکړو دغه شانتې په دې کې د مایک اجازت که تاسو له د میک اجازت ورکوئ نو هم د دې ځای نه د مایک اجازت ولا ورکولی شئ د کیمرې سره خبرې هم ریکارډ کوي نو مایک چې دی د دې اجازت به ورکوئ دغه شانتې سټوریج دا ستاسو سټوریج ته ځي نو هغې اجازت د دې ځای نه اخلي دغه شانتې که تاسو پکې بل اپلیکیشن وګورئ داسې دا نور اپلیکیشن دی یوټیوب شو مثلا په یوټیوب کې هم دغه موږ ووالو پرمیشن نو په دې کې هم تاسو له دا اپشنونه درکوي لکه اوس په دې کې د کیمرې او د میک دا دغه او سټوریج د دې موږ دې له اجازت ورکړی دی خو داسې موږ د لوکیشن او د ټلیفون او زموږ سره چې کومې نمبر سیو دي د هغې موږ دې له اجازت نه دی ورکړی یوټیوب داسې نه کوي خو اکثر زیات کر دا لوکل اپلیکیشن وي نو د دې ځای نه تاسو هر یو اپلیکیشن له چې دی اجازت ورکوئ بس په دې طریقې سره تاسو د خپل اپلیکیشن نه رسایي ختمولی شئ لکه چې ستاسو فایلونو ته هغه نه وررسي اجازت چې دی چې له پاسه یې وکړو نو تاسو به اجازت ورکړی چې الاو یې ووالو نو بیا به دی ستاسو د کار سره ورته چې دی وررسېدی شي تاسو چې اپلیکیشن د هر شي دپاره رالوډ کړئ تاسو د هغه شي اجازت ورکوئ باقي شیونه چې دي هغه ټول ختم کوئ که په موبایل کې سره لوکل اپلیکیشن وي نو اوس پکې هم دا سیټینګ وکړئ چې ستاسو هر فایل ته چې دی هغه نه وررسي